چې دا کم پښتانه سیدان دي د هغو څخه زه دا خواست کوم چې بعض اکثریت چې کم سیدان دي ګوره موږ تی سیدان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اولاد څخه یو. الله موږ تی ته ډېره غټه مرتبه راکړې ده. د دنیا په اعتبار موږ تی له پکار دي چې زموږ وروستی د اعمالي چې په هغه باندې نور خلک فخر وکړي. دا رقم عمل کول چې خلک سبا وایي چې ته سید هم یې او دا کار هم کوې، نو دا د دې څخه موږ تی ځان بچاو کو، ځان بچاوېدو کوشش وکړو. دنیا ګټل عیب نه ده، دنیا سمه ګټل دا ډېره ښه خبره ده، لیکن دنیا په دې طریقه ګټل چې هغه په اسلام کې منئ او په روایاتو کې منئ، او دا رقم بیا دنیا ګټل دا چې دا حرامه ده. او یو ګناه کار ګوره یو عام همي سړی یو ګناه کوي، هغه دونګه خلک د هغه طرف ته دونګه خبرې نه کوي، لیکن هغه ګناه کوي یو عالم وکړي نو هر سړی د هغه طرف ته ګوته نیسي. دا هغه رقم د سید مثال هم دی. او دویمه خبره دا ده، اول خدا دی چې موږ اعمال د ظاهر او د باطن په اعتبار باندې سم کو. دویمه خبره دا ده سیدان پر دې دنیا باندې ډېرې غټې باچې کړې دي، لیکن په هغه کې هغه باچیانې ناکامه سوي ولیدي د اتحاد او د اتفاق نه وجې چې په عدم اتفاق دی عدم اتحاد دی. ګوره اتفاق او اتحاد چې دی هغه سړی پر دا باندې نه کوي چې زه سبا خدا نه خواسته بدي وکم نو زما سره به ډېر خلک ولاړي. دغه ته اتحاد او اتفاق نه وایي، و دې ته دا ویل کېږي چې پر بد باندې د ډېرو کسانو مجتمع کېدل جمع کېدل. اوس اکثره دغه اتحاد او اتفاق د دا دپاره یي چې زه ماته الله دنیا را کړې ده، زما په رشته دارانو کې یا زما په سیدانو کې دا رقم خلک سته چې زکات خو نه پر کېږي، لیکن زه دا رقم هدایا و هغه ته ورکم، خیراتونه هغو ته ورکم چې هغه د بل چا محتاج نه سي. دا ګوره دا فرضم دی قرضم دی پر هر سید باندې چې کوم سید ته الله مال ورکړی دی. نو دا د دې دپاره جمع کېدل یا اتحاد او اتفاق کول، اوس هر سړی دا غواړي وایي زه اتفاق کوم اتحاد کوم، مشر به زه یم چې هر یو مشر سي بیا به دغه حالي لکه څنګه چې اوس د سیدانو حال دی. د سیدانو یو دا رقم مشر نسته چې په سرکاري سطح یا پر قبایلي سطح باندې یو مسله ورال کې په خپل قبایلو کې ستا هغه دا رقم نه دی چې سم حق فیصلې وکړي، څوک یې مني څوک یې نه مني. وجه چې ستا پر یو مشر باندې موږ ورته نشو راسه جمع کېدی. موږ ورته له پکار دی چې دا اوس دغه تحریک اتحاد بین السادات پاکستان دا جوړ شوی دی. په دې کې ما چې کوم منشور په دې کې ویل دي، منشور کې داسې یا د شریعت یا د روایاتو خلاف څه خبر په دې کې نشته، لیکن د دې چې کوم مقاصد دي هغه هم صفا مقاصد دي. د دې دپاره چې تر نسره نن اتحاد نه وکړي اتفاق نه وکړي، بیا سبا د هغه نه دی وایي چې په جنګل کې په ځنګله کې شیر او حیوانان چې اتفاق او اتحاد نه سره وکړي نو د باندې سپی راسي هغه شیر لا وخوري. نو موږ ته له پکار دي چې موږ ته اتحاد د الله د رضا دپاره وکړو او د ولس د خدمت دپاره چې دا کوم زموږ وروستي سیدان دي ډېر بیچارهګان کې سته، ډېر خوار خلک کې سته، ډېر بېروزګاره خلک کې سته، او زموږ په سیدانو کې بیا دغه ذهن دی چې زه وګټم زه خپلوان پر مخ نه بیایم، ولیکې سبا سر راپورته کوي بیا ما کښته کوي. دا ګوره رزق د الله په لاس کې دی، رازق الله دی. دا ته څنګه وایې چې هغه به سبا ما کښته کوي که راپورته سو ته راپورته کوي، دا خو الله راپورته کوي، ته چا راپورته کړی؟ دا ګوره دغه ذهن دا کمیونیسټه ذهن دی. دا د ذهنه څه وباسو، پر دغه خبره باندې اتحاد او اتفاق د دغه تنظیم لاندې باید پکار دی چې موږ ته یې وکړو، او چې کم معاونت دی هغه معاونت موږ ورسره وکړو، په دې معاونت کې موږ د دې سره مرسته وکړو.